السلام علیکم عزتمنو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ به وئ. ابدین وایي چې یعنې ورور وایي چې یعنې اویس زما خور سره به غلط تعلقات ساتلو. او عزتمنو ټول حقیقت مخې ته راغلو. یعنې ابدین ویلی دی چې ما امتیاز ته ویلی دی چې کوم یو دی چې د اویس ورور دی، هغه سره خبرې وشولې امتیاز سره، او هغه ویلی چې تر اوسه پورې ما ته چا څه نه دي ویلی دي. ما ته کو چا ویلی وی زه بیا دومره ماشوم نه یم، نه دومره کمه کړې، ما به حتما خپل یعنې پاپا ته به مې ویلې، یعنې خپل پلار ته به مې ویلې وې، پلار ته مې نشو ویلې، خپلې مور ته به مې ویلې وې. او عزتمنو نور څه ویلې، زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ، هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. دا خبر مخې ته راغلی ده چې جینۍ د تفتیش دپاره تحریر ته بوتلې شوې ده، او ویلې کېږي چې د دغه جینۍ نه معلومات اخیستل کېدل، خو جینۍ د دغه خبرو نه مکمل انکار کړی دی. زما اویس سره څه تعلقات نه و. اویس د زموږ کور ته چې به راتلو نو کال کې به یا یو ځل راغلی یا دوه ځل، یعنې اختر په اختر باندې به زموږ کور ته راتلو. د دې نه مخکې چېرته کې موږ لیدلی هم نه دی. او هغه داسې انسان نه و چې څنګه چې قاتلانو په اویس باندې تور پورې کړی دی. دغه قاتلان چې دي نو د ځان د بچ کولو دپاره په ما باندې دا الزام لګولی. دغه نیازو جینۍ چې دا نو دا د ابدین خور ده، او ابدین په خپله باندې دا ویلی دی چې ته اویس په زما خور سره غلط تعلقات جوړولو. نیازو ویلی دی چې قاتلان هسې د ځان د بچ کولو دپاره بانې ګوري او ما بدناموي. عزتمنو دا معلومه خبره ده چې اویس ډېر قابل انسان و، او په اسلامي کالج کې دا په خپل قابلیت باندې داخل شوی و. خو دا تربوران ورته نیم نه پاتې کېدل. دوی ویلې که دا چېرته کې سبا غټ افسر شي نو دا بیا په موږ باندې اوچت وي. او داسې ښکار چې دغه تربوران د ده نه ډېر سخت سوځېدل. د تربورانو ویلې که دا چېرته کې سبا غټ افسر یا نوکر شي نو دا به بیا زموږ د پاسه به وي. موږ نه غواړو چې تربور زموږ د پاسه وي. عزتمنو د ده کې دپاره دا د مخې نه لرې کړی دی. عزتمنو د دې ټولې انټرویو هر څه نه معلومه شوله چې اویس بېګناه قتل شوی دی، او دا انظامات پې فضول دي. دغه انظاماتو باندې دا قاتلان ځان بچ کوي. ځکه عزتمنو چې دا ابدین خور هم انټرویو وکړه، خو سوشل میډیا ته نه ده راغلی. ویل چې موږ یو پښتانه یو، موږ نه غواړو چې کیمرې ته مخامخ شو. عزتمنو ستاسو د دوی په اړه باندې یعنې څه خیر دی؟ حتما داسې خپل نظر لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. او زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.